سړی چې ګناه نه ځان بچ کړي هر ځای کې بچ کولی شي. تاسو ګورئ څنګه شرابو نه ځان بچ کړو. تاسو ویډیو وکړه جی دا د انګلند کلاړیان دي یو معین صاحب دی او بل عادل صاحب دی مسلمانان دي ماشاءالله خسته ګيري پریخري. تاسو وکتل چې هغوی کله خپل خوشحالي کوي او شراب کله شیندي د شرابو د دارو نه هم دا مسلمانان ځان ساتي. ښه څنګه یې خوا منډې کړي. نو جناب زموږ دا بعضې وروڼه وایي په پلاني ځای کې ماحول دی هلته څوک بچ کېدی نه شي او څوک نه شي بچ کېدی. چې عزم وکړم زه به هر ځای کې د ګناه نه بچېږم. دې باره کې تاسو ته یو واقع بیانوم چې د عمر رضی دور کې څه صحابه ګیر شو او ډېر قید یې په تېر کو او شراب یې ورته مخې ته کېښودل او د خنزیر غوښې ورته کېښودې. هغوی ته انکار وکړو. نو څنګه عبدالله ابن حذیفه سهمي رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی او د عمر رضی الله تعالی عنه دور کې یو جنگ شوی د رومیانو سره او هرقل دا ډېر لوی بادشاه د عیسایانو دا 300 صحابه دا ونیول. ښه یو جنگ وشو په هغې کې 300 صحابه دا قیدیان کړه. عبدالله ابن حذیفه رضی الله تعالی عنه یقیني حیران شم بس صحابه څه عجیبه ایمانونه یار دا وایي دا یې ګیر کړه او عبدالله ابن حذیفه ته وایي ټول یې داسې ګیر کړل او وایي ورته وایي پرېږدو دي او وایي خپله لور هم دله په نکاح درکومه او وایي د خپلې د یو علاقې د یو صوبې ګورنر دې هم سازومه او چې څومره پیسې تاسو غواړئ ټول له پیسې هم در کومه خو څه وکئ د اسلام نه واوړئ او زموږ دا دین او مذهب د اختیار کوي. هغه ورته وایي دا ستا په شان د دنیا باچاهۍ ماله راکوي یقیني کو د خپل دین اسلام نه واوړم دا ته څه وې. نو هرقل وایي قید یې کوي ګیر یې کوي قید یې کوي او لږې تندې پې تېرې کوي او اوبه وله مه ورکوي قلار شي. څو ورځې تېرې شوې جي ورځ دوه درې ورځې تېرې شوې او داسې ورځې داسې اوبلګه پرې راله چې نظرونه تللی شروع شو دومره تږي شو خوا او دومره وږي شو. نو مخې ته یې ورله ښایسته سره کړې غوښه کېښوده او ښایسته اوبه یې وله راوړې. ښه نو چې عبدالله ابن حذیفه ته وایي دا اوس کوي او دا غوښه د ده وخورئ. عبدالله ابن حذیفه صاحب ورته وایي الله اکبر کبیره دا وایي د څه غوښه ده او دا کمې اوبه چې دي دا څه دي. نو هغوی ورته وایي دا د خنزیر غوښه ده او سره کړې مې ده او دا وخوره او دا کم چې اوبه دي دا شراب دي شراب دا وڅښئ. حالانکه دوی هغه ځای ته رسېدلي وو کوم ځای کې چې شریعت اجازت ورکړی قرآن کې باقاعده الله فرمایلي کوم ځای کې چې یو کس مریده ولګېنه او د خنزیر غوښه هم پرته ده وخوره دومره وخوره چې ګزاره دې وشي. یو کس دولت تندې نه مري او شراب دې وڅکه خو دومره وڅکه چې بې جمدی پاتې کېږي ډېر به پکې نه ځي. حالانکه دوی هغه سټیج ته رسېدلي وو. نو عبدالله صاحب ورته وایي خپلو کسانو ته خبردار قلار شئ ګورئ دا شراب دي دا ونه څکئ دا د خنزیر غوښه ده دا ګورئ ونه څکئ. خپل ملګري ورته وایي جناب موږ خو داسې سټیج ته رسېدلي وو چې د ولږې نه مړه کېږو او نظرونه هم ختمېږي. دې ټایم کې خو موږ له شریعت اجازت راکړی چې خورو نه وایي نه به خورئ ځکه چې په دې باندې د یو غیر مسلمه بادشاه زړه خوشحالېږي او دا غیر مسلم پې خوشحالېږي نه به خورئ. بس ټول یې لرې کړل دا وایي موږ نه خورو الله موږ ته ګوري د الله حکم دی الله موږ ته ویلي چې وخورئ خو په دې ټایم کې که موږ ځان بچ کړو دا به ډېره بهتري. هغه یې لرې کړل. جناب داسې شو چې بیخي کمزور شو او بهر یې راویستل. بهر چې کله راویستل نو هرقل مخې ته کسان کېښودلی شو دا ټول صحابه هرقل وی زما مخې ته یې راولې ټول یې راوستل. عبدالله ابن حذیفه ته وایي اوس هم د سره چانس دی زمونږ دین اسلام قبول کا ټول بچ کوم او ډېرې پیسې درې در کوم. عبدالله ابن حذیفه وایي نه وایي ښه راوړئ وایي تیل ګرم کوي او یو غټ شانتې دیګ یې راوړو او د تیلو ګرم کو جي او سم یې ګرم کو. ایو صحابي راونیو او داسې ورته ورویشتو او دومره ګرم تیلو چې په ورشتو سره هغه غریب دې ته هم ساز نه چې وکي دې ته هم ساز نه شو او ډایرکټ بس چې کله هغه تیلو ته ور پرېوتو نو د غوښو د
د دې اډوکو نه غوښې جدا شوې او یو لوګی شو بس غیب شو خبره ختمه عبدالله ابن حذیفه یادې وای دی را مخکې کوي وای دا مشر را مخکې کوي چې کله مشر را مخکې کو عبدالله ابن حذیفه چې کله ورارتو نو حذیفه صاحب جی په جړا شو او چې په جړا شو نو هرقل ورته وای ودرېږئ مخې ته یې راوستو وای ښه مې درته ووي چې توبه وباسئ واوړئ د خپل دین اسلام نه یو در باندې مړ کو که نه وای مرګ ډېر سخت څیز دی ویرېدې که نه عبدالله ابن حذیفه ورته الله اکبر کبیره وای ورته وای په دې مې وجړل وای دا ودې ولې جړل وای په دې مې وجړل چې بدن مې ډېر کمزوری شوی دی او ډېر کمزوری شوی ما او تاسو چې اوس ما ورولئ لږې تندې را باندې تېرې شوي دي اوس کو مې دې تېرو ته ورولئ نو بیخي به را باندې سخته تېره نه شي او بس یو لوګی به شي او بدن به مې ختم شي او بس مړ به شم وای زما په زړه دا یو ارمان دی په دې مې وجړل چې دا یو ارمان مې دی په زړه چې زما په دې بدن دا کم ویښته دي چې د یو ویښته په بدله کې الله جل شانه یوه سا راکړی وی او تاسو زه ورشتې او ست کېدې او بیا راچوتېدې د بل ویښته په بدله کې الله سا راچولې او بیا م وراچولې او بیا راچوتېدې او وراچولې او بیا راچوتېدې او داسې پوزیشن کې زه په دې غوړو کې د خپل دین اسلام دپاره ست کېدې دا مې په زړه باندې ارمان دی دا چې هغوی واورېدل که نه لکه وایي دا لا څنګه خلک دی دا وایي د مرګ نه یریږي قلار شي تی وي نو هرقل ورته بیا سوی عبدالله وای زما د تندی به ښکلې وایي زما تندی دې ښکل کو نو وایي تا به زه بیا پرېږدم هغه ورته وایي ما به پرېږدې کو نه زما ټول دوستان به پرېږدي هرقل ورته وایي ستا ټول دوستان به سره ستا پرېږدم وایي زما تندی ښکل کا هغه وایي صحیح ده ځه نو تندی وله ښکل کو دا خبر راورسېد عمر رضی الله تعالی عنه له دا خبر راورسېد چې راورسېد که نه نو عمر صاحب خلکو ته وایي راځئ ټول راوځئ د حذیفه صاحب نن قرباني کړې ده نن به حذیفه ټول خلک په دې تندي ښکلوئ ځکه حذیفه د خپلو دوستانو دپاره د یو دشمن او د یو نجس بدن د خپلو شونډو سره د هغه تندی لګولی د خپلو یارانو د وجې نه راځئ چې ټول استقبال وکړو او ټول بیا په تندي باندې ښکلو ښه نو یو عظیم شان استقبال د حذیفه صاحب دپاره وشو او ولی عمر سے پخپل په تندی باندې حذیفه صاحب ښکل کو او سیوی چې ډېر عجیبه مقابله دې وکړه نو غرض مې دا دی جناب چې څوک عزم وکړي که نه عزم په هر ځای کې د ګناه نه بچ کېږي ښه هر ځای کې به د ګناه نه بچ کېږي بس الله دې موږ ټول مسلمانان د ګناه د امتحان نه وساتي او الله کو امتحان راوستو ای الله موږ ټول پکې ته پاس کړي